دا د دنیا د ټولو نه سکیورډ کانوای ده چې په دې کې کم شسته هم سکیورټي ورکړی کیږي نو هغه شاید د یو اس پریزیډنټ نه هم زیات امپورټنت دی. په دې کانوای کې نیوکلیر ویپن د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کوي او کو ته دې ټرانسپورټ په دوران کې په کانوای باندې حمله وشوه نو ته دې په نتیجه کې د دنیا د ټولو نه خطرناک ویپن په غلطو لاسونو ورتللی شي چې د دې نقصان صرف د یو ملک نه بلکې پوره دنیا ته رسیدي شي. د دې وجنه د دې سکیورټي باندې هیڅ قسمه سمجھوتا نشي کېدی او د امریکای په شان سپر پاور کنټري هم نیوکلیر ویپن چې کوم دی په دې طریقې سره ټرانسپورټ کوي. په دې کانوای کې کم گاډي استعمالېږي، کم گاډي به دې کې په کار راوستلې کېږي او کو حمله وشي په دې باندې نو فیډرل ایجنټس چې کوم دي نو هغه څنګه دا حمله هینډل کوي. نو چینل ته پراتک باندې تاسو ته خیر علي وایم. کو تاسو نوی یې نو مزید ویډیوز دلچسپ معلومات لپاره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه. ناظرین په دنیا کې تقریبا 12515 نیوکلیر ویپنز موجود دي چې په هغې کې صرف 41% دا د یونایټډ سټیټس اف امریکا سره موجود دي. دا ټول ویپنز په پورا امریکا کې ځای په ځای باندې خواره پراته دي او په دې کې چې کوم اکټیو ویپنز دي نو هغه د یو اس ایرپورټس، ملټري او نیوی په سب میرینز کې موجود دي. لیکن په دې کې په زرګاو ویپنز چې کوم دي هغه په سټوریج موډ کې موجود دي، یعنی بیک اپ ویپنز هغې ته ویل کېږي او پورا امریکا کې هغه خواره دي. نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې دا نیوکلیر ویپنز ولې داسې کولاو پراته او لري مطلب په ملک کې خوارو پراته. نیوکلیر ویپنز همیشه په ملک کې د ډیفرنٹ فارټس کې چھپا کر یعنی پاګه کې پټ دوی پراته او دا ډیر سنسټیو انفارمیشن دی. د دې د وجې نه اسنه چې دشمن اٹیک وکي او ته دوی دا ویپنز چې کوم دي دا ناکاره جوړ کی یعنی دا خراب کی دي د نقصان ورس. د دې په خورولو کې دا پیدا را چې دشمن کوچري عملو کی نو په یو ځای به حمله کوي یعنی ټول ویپنز چې کوم دي هغه په یو ځای نه تباه کیږي. نو د دې وجنه د ټولو ملکونو سره دغه شان سناسو نیوکلیر ویپنز په سیلف ډیفنس کې بچ پاتې کېدي شي. اوس دا نیوکلیر ویپنز چې کوم دي نو دا په یو سیف ځای کې پراته او چې کله دا د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کوي نو د دې ضرورت ولې راځي؟ نو د دې راټولو نه غټه وجه دا ده چې د دې مینټیننس کوي. څنګه چې ملټري یعنی فوج د خپل اسلحو اوزارو مینټیننس کوي، صفایي کوي، نو دغه شانتي نیوکلیر ویپنز هم د دې مینټیننس ډیر زیات لازمي دي. ظاهر ده چې هر وخت د جنگ سمې نه یعنی جنگ نه هر ټایم، لیکن ویپنز چې دسی په یو ځای پراته نو د هغې سره دې ته نقصان هم رسیدي شي او بیا هسې نه چې د جنگ ټایم راشي او ستا نیوکلیر ویپنز کار نه کوي. نو د دې وجې نه د دې میکینیکل پارټس او نور ایسی چې کوم دي د هغې د زنګ هم لګېدلی شي نو هغې کې دوی مینټیننس کوي. د دې نه علاوه نیوکلیر ویپنز دننه موجود دي دي کې پلوټینیم یا یورینیم د دې صحت چې کوم دی نو د هغې کتل ډېر زیات ضروري دي. نو دغې ټولو شیزونو ته ګوري او د دې د مینټیننس چې کوم دی د دې د کم کار مار چې به دې کې کوي نو دا په یو سټریټیجک لوکیشن باندې کوي. لیکن د دې د مینټیننس په داسې فیسیلیټي کې کېږي چې هغه بالکل سنټرل لوکیشن باندې موجود دي او په دې کې تمام نیوکلیر ویپنز چې کوم دي هغه بالکل سکیور دي او په یو جدا فیډرل ایجنسي د هغې نوم دی چې د هغې نیشنل نیوکلیر سکیورټي ایډمنسټریشن د هغې نوم دی. د سټریټیجک لوکیشن نه کم نیوکلیر ویپنز د یو ځای نه بل ځای ته وړلو وجوهات نور هم کیدی شي، لکه څنګه چې سکیورټي کنسرن یعنی انټیلیجنس ایجنسۍ ته د نیوکلیر ویپنز لوکیشن لیک کېدو انفارمیشن میلاو شي نو دی فورا د هغې ځای نه نیوکلیر ویپنز بل ځای ته وړي او دا آیډیاز چې کوم دي دا نیوکلیر ویپنز کې بالکل خاموش یعنی ډېر په پټ او ډېر په سکیورټي سخت انتظامات کې دا کار کیږي او بغیر اجازه ته د دې سکیورټي خوا ته تل دا پاسبل نه دي. لیکن کله چې د یو ځای نه بل ځای ته دا شفټ کوي نو په یو ساعت کې پوره شهر چې کوم دی نو دا مکمل سکیورټ کی او کم روډونه باندې چې دا ځي نو په هغې کې چې کوم ریموټ لوکیشن دی په هغې کې پټوي. کو په ریموټ لوکیشن کې نو خو بیا ټیک ده او کو نه په روډز باندې راځي او په هغې باندې ټریفک سیوایي
نو په دې کې بیا ډیر زیات د دې سکیورټي کمپلیکیټډ شي او د دې چیلنج پیس کول لپاره یو اس ګورنمنت یو پوره ایجنسی جوړ کړی دا چې راغي کاردار چې هغه نیوکلیر ویپنز سکیورټي کوي او دغه ملټری کنوای چې کوم تاسو اینه دا عموما په یو اس ای کې نیوکلیر ویپنز د یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټ کوي په کتلو کې هدا دومره غټه کنوای نه ښکاري لیکن یو وی آی پی سکیورټي کنوای ده په اصل کې دا دومره سکیورټي چې یو عام سړی د دسی سکیورټي په باره کې سوچ هم نشي کولای او په دې کنوای کې د گاډو تعداد هم مختلفي هغه ډیپند کوي چې نیوکلیر ویپن څومره غټ دی نو دومره غټه کنوای وي او چې څومره وړوکی نو دومره بوړی او تدینا وروستو او مخکې د پولیسو گاډي هم دا هوی کار دی چې کوم رش ول روډونه دي یعنی ټریفیک پاغي سیوا دی چې هغه کلیرنس کی او بغیر ودرېدل نه هغه ډیر زر د هغه ځای نه پاس کی په اصل کې دا کنوای چې کوم دا پدې کې بختربند گاډي هم موجود دي چې ټرک خواته رواني او په خاص ډیسټن یعنی په خاص سپیډ باندې وسره په خوا کې رواني او زی دا صرف بولټ پروف ویل د دې بشان کې ګستاهی ګڼل کېږي یعنی په دې کې کافي سکیورټي او یو بهترین بختربند هم بدی کې چراغینا 15 والا د شپږو پر فدرل ایجنټس موجود دي چې د تحقیق ایجنټس کار داده چې دی بالکل د دې سکیورټي او د دې باندې چې کوم اٹیک کیږي چې دا هغه دی مخنیوي وکړي دغه بختربند گاډي چې کوم دی ځای په ځای بدی کې تاسو سوري هم سي کولای شئ چې په دې په مدد سره ایجنټس بهر ګوري او فایر هم په دې کې کولای شي دا ایجنټس معمولی خلک نه بلکې ټرین کمانډوز دي او د دوی سره هاند ګنز شارټ ګنز او رایفلز هم موجود دي او په لکاو باندې راوندز وسره هم موجود کو تدینم خبره جوړ نشي نو د بختربند د پاسه اتوماتیک ماشين ګن هم لګیدل چې دا ټول ویپنز په خطر کې راشي نو هغه استعمالي او کوکچري د نیوکلیر ویپنز په ټرک باندې حمله وشوله نو ټول ترانسپورت اپریشن په دوران کې دا ایجنټس د ټولو نه د وړوکی شیز باندې هم نظر ساتي او د یو بل سره شیر کوي د کنوای ټول گاډي په یو بل سره د ریډیو په ذریعہ باندې کنټیکټ ساتي او دغه ریډیو کمیونیکیشن په دریو جدا چینلز باندې مشتمل دی یو چینل دا ټول بختربند گاډي چې کوم دی د اٹیک په صورت کې یعنی د حمله په دوران کې د یو بل سره کنټیکټ کوي او یو بل مدد کوي دویم چینل چې کوم دی نو دا بختربند ایجنټس چې کوم دی د یو بل سره د کانوای د گاډیو اپډیټس یو بل لا ورکوي او د اس او پی مطابق نیوکلیر کانوای چې کوم دا پاغي کم سے کم 7 یعنی وہ بختربند گاډي کاری 15 ټرک سره بالکل پات رواني او باقی دوه چې کوم دی نو تقریبا 2 کیلومتر مخکې رواني او هر یو 100 منټه پس د یو بل سره یعنی مین کمانډر چې کومي هغه د دوه بختربند گاډو نه د صورت حال معلومي او کمیونیکیشن چې کوم دی نو دا په مختلف چینلو ډیوایډ کولو مقصد هم دا دی کو اٹیکرز یعنی دغه ریډیو فریکوئنسي جیم کوي یا نو د دې مقصد دا دی چې دا اٹیکرز ریډیو فریکوئنسي جیم کی یا مین کنوای چې کوم دا پاغي کې سمسره رااله لومبي دوه گاډي چې کوم دی خپل چینل یو جدا استعمال کی او د مدد لپاره اعلان وکړي دین علاوه په پورا کنوای کې یو دریم چینل دی چې هغه ایمرجنسي کنټرول سنټر سره کنیکټډ او دغه کنټرول سنټر سټاپ چې کوم دی دا هو کار دی چې د ایمرجنسي په صورت کې د کنوای لوکیشن ټریس کی او فورن د مدد لپاره بیک اپ فورس بندوبست وکي او آلتا ولېږي نو کنټرول سنټر چې کوم دی پای کې چې کوم ایکسترا فورس لګیل کېږي نو هغه د کنوای د ایجنټ سره په یو خاص اس او پی په تخت باندې به کانټیکټ کوي کو بیا چری دا ایکسترا فورس پولیسي یا د منیټري او کنټرول سنټر دواړه فورس لا جدا کوډ ورلد ورکی او په موقع باندې چې ورسي نو د هغه پورې دی په یو بل باندې بروسا نه کوي یعنی یقین نه ساتي د سو پورې چې دوی هغه کوډ ورلد د یو بل سره میچ شوی دا صرف تدیر لپاره کوي اسنه چې یو اٹیکر یو جعلی پولیس افسر یا یو ملټری افسر د ځان نه جوړ کی او د نیوکلیر ویپن ته ځان ورسي نو د دې په اس او پی کې دا یو خاص کمال دی او چې د هر صورتحال چې کوم دی د دینه د نمټ کېدو لپاره ایجنټس لپاره جدا اس او پیز موجود دي سره د بختربند گاډو په منځ کې چې کوم ټرک رواني ناغم معمولی ټرک نه ځکه چې هغه د دوی لپاره د ټولو نه مین سکیورټي دغه نیوکلیر ویپن د ترانس کېدو لپاره دا ټرک پورا کسټمایز جوړ کړی شوی
یعنی دا ټرک چې کوم دی د یو خاص مقصد لپاره ډیزاین کړی شوی. د ټرک باډي چې کوم دا د هارډ سټیل نه جوړه شوې ده چې په دې باندې عام ټولز هم کار نشي کولی. نه په دې باندې ګرایډر سره دا کټ کیدی شي، نه په دې باندې ډریل ماشین چې کوم دی هغه به کار کوي، او نه د اکسیډنټ د وجې نه د دې باډي کریک کیدی شي، او د دې باندې وور هم اثر نشي کولی. کو دا په وور کې واچولی شي ته دې باډي چې کوم دا د ډیرو غنټو پورې په دې کې چې دننه کوم نیوکلیر ویپنز محفوظ پراته دي نو هغه بالکل به محفوظ وي او هیڅ هم هغې ته نقصان نشي رسولی. د ډرایور د کیبین خبره خو وکړلی شي نو دا بولټ پروف هم دی او بم پروف هم دی. د دې دروازې د دننه نه کولاویږي او دا ډیر سخت ترین او مضبوط دروازې او ډیر سیکیور ټرک کیبین دی. د دې ټرک مضبوطی چې په کوم ځای کې اټیکر نه بچ کولی شي نو دغلته یو نقصان د دې هم دا دی چې د دې وزن د نارمل ټرکونو نه ډیر زیات سیوا دی، تقریبا 25,000 کیلوګرام برابر دی، او د دې وجې نه د اټیک په دوران کې دا ټرک ډیر زیات تیز تللی هم نشي او نه دی زر زر گیر هم وهلی نشي. د دې کمزورۍ شاته د دې یو بل سکیورټي فیچر پټ پروت دی او هغه داسې کو چېرې اټیکرز پر ټرک باندې قبضه وکړي نو دوی ته د ځای نه بوتللی دغه ټرک نشي، ځکه چې د دې په اکسل باندې یو داسې شیز موجود دی چې هغې ته وایي ایکسپلوسیو چې هغه وډزیږي نو د هغې د وجې نه د ټرک ټیرونه د ټرک نه جدا شي او ټرک په ځمکه باندې ورتاو شي. د دې وجې نه د ټرک وزن ډیر زیات دی نو دا بغیر ټیرونو نه راښکلی هم نشي. اوس د ټرک دننه چې کوم نیوکلیر ویپنز دي نو هغه د کنټینرز په کولولو کې پخپله یعنی د کنوای ایجنټس چې کوم دي د هغوی سره هم د هغوی د کولولو څه چابي وغیره نه وي، ځکه چې په دې باندې یو الکترونیک لاګز لګېدلي دي او د دې الکترونیک چابۍ چې کوم دي هغه صرف او صرف د نیشنل نیوکلیر سکیورټي ایډمنسټریشن سره موجود. به هر حال که څوک دا ټرک کارګو ته په زبردستۍ ورسوي هم نو د کنټینر دننه یو داسې اټومیټک سپری ګن موجود دی چې هغه ډیر غاړه پن یعنې ټینګ دی او انختلو والا دی. کو دغه په چا باندې ولګېدو نو د هغه اډیسیبل میټیریل یعنی انسان چې کوم دی د ګرځېدلو نه هم منع کوي یعنی انخلي جام کوي، د هغه مومنټس چې کوم دی هغه ودرېږي. او که بیا هم دا کنټینر دغې نه هم بچ شو نو فورا الکتریک شاک به لګي او دغه وولټیج د کوم کورونو بجلی چې کوم ده د هغې نه 6 چنده د دې طاقت سیوا دی. نور تاسو ته ووایو چې په دې ټوټل کانوای چې کوم ده د یو اس ملیټري 2 هلیکاپټرز هر وخت په دې باندې هم د پاسه روان. کله چې د هلیکاپټرز فیول کم شي نو لومبې 2 هلیکاپټرې په ریپلیس شي، نور هلیکاپټرې راشي او د دې پوزیشن واخلي او دا نیوکلیر ویپنز د بچ کولو لپاره دوی هر حد ته پورې تللی شي دا هلیکاپټرز. او دا ټول سکیورټي فیچرز د وجې د دنیا د ټولو خطرناک ویپن یعنی کم سے کم د یو اس ای نه په غلطو لاسو کې نشي ورتللی، ځکه چې د دې سکیورټي ډیره سخته ده او دا نور ملکونه یعنی نور دشمن په دې باندې حمله هم نشي کولی او نه یې اخیستلی شي. د امریکې په هسټرۍ کې د اوسه پورې تقریبا په زرګاو پیرې باندې نیوکلیر ویپنز ټرانسپورټ شوي لیکن په یو باندې هم حمله نه ده شوې. نو امید دی چې د ټینګ پښتون دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، ستاسو د بھرپور مینې او د خلوص نه ډک لایکس او کمنټس ډیره شکریا او مننه. او د نورو ویډیوګانو دپاره یعنی د معلوماتي او شاندار علم نه ډک ویډیوز دپاره لایک کې او سبسکرایب کې چینل او انشاءالله په بله ویډیو کې به ستاسو سره میلاوي. شکریا وستام.